او ګورئ عمر ابن خطاب فرمایي دا حدیث مبارک دی او دا امام بخاری امام مسلم دواړو روایت کړی دی. عمر ابن خطاب فرمایي کتاب الایمان وی چې مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ناستو وی چې یو کس راغی نبی علیه السلام مبارک له او دا کس څنګه و وی چې دا کس داسې و چې تکې سپینې جامې وې تک تور ویښتان یو او د سفر هیڅ اثر په د باندې نه ښکاره کېده د سفر هم خپل اثرات دي او بل خبره دا ده چې لا يعرفه منا مونږ ناستو خلقو کې دا صاحب اچام نه پیژانده تک سپینې جامې تک تور ویښتان په هغه باندې د سفر هیڅ اثرات نو او زمونږ په ناستو خلقو کې هیڅ هم نه پیژانده عمر فاروقي څه شی وشو فجلسا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. څه فرمایي وی چې راغی پیغمبر علیه السلام سره کېناست او دا خپل زنګنان یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنګنانو سره اولګول التحیات شکل کې او دا خپل لاسونه یا داسې د پیغمبر علیه السلام په وړاندې د خپلو په زنګنانو باندې کېښوده په ادب باندې کېناست او څه ورته ووی یا رسول الله فاخبرني عن الاسلام ما ته اسلام وښایه دا اسلام څه شی دی وی چې اوس مونږ صحابه غوږ ایښودی دی. نبی علیہ السلام قال پیغمبر علیہ السلام ورته شروع شو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. پیغمبر علیہ السلام ورته اسلام خی اسلام څه شی دی یا رسول الله حضور مبارک ورته یی چې اسلام دا دی چې ته گواهی وکړي په خوله باندې او اقرار وکړي چې رب یو دی رب سره شریک نشتا نه په ذات کې نه په صفات کې نه په عباداتو کې هیڅوک رب سره شریک نشتا او ته گواهی وکړي چې زه رسول الله مبارک د الله اخیرنی پیغمبر او رسول ما اور سره منځ ادا کړي اور سره زکات ورکړي روزه ونسي حج د بیت الله وکړي کچرته دستا طاقتي اے سوال کون کی دیت اسلام ویل کږي نبی اسلام دا اسلام دی. عمر ابن خطاب فرمایي چې دور ته فرمایل قال صدقت چې دغه صاحب ورته وی چې یا رسول الله مبارکه تاریخ کیا وی دا کس ورته دی چې مونږ په دې ځای کې ډېر حیران شو چې دا څنګه سړی دی چې سوالم کا تپوسم کوي او څور ته وایي چې رښتیاوي مو وي دا څنګه سړی دی چې سوالم کا او تصدیقم کا چې دې نه مونږ ډېر زیات حیران شو. وی چې بیا یې څه ورته وفرمایل وقال بیا دغه سړي ورته ووی اخبرني عن الايمان یا رسول الله مبارکه اسلام باندې خو پوه شوم چې دې ته اسلام یې یا رسول الله مبارکه ایمان څه ته یې ایمان باندې ما پوه کړه. عمر ابن خطاب یې چې مونږ هم غوږ نیولی دی قال پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نبی علیہ السلام ورته په جواب کې سووي ایمان ته پوس کړی ایمان څه دی ایمان دته یي چې په زړه کې پر رب باندې یقین وکړي په زړه کې پر رب باندې یقین وکړي د رب په فرشتو باندې یقین وکړي چې دا د الله مخلوق دی د رب
پټولو کتابونو باندې زړه نه یقین وکړي د رب پټولو رسولانو باندې زړه نه یقین وکړي په ورځ اخره باندې زړه نه یقین وکړي وتؤمن بالقدر خیره وشره او چې سم درته میلاویږي په دنیا کې که خیر دی او که شر دی په دې باندې یقین وکړي چې دا ارڅ ماته د الله د طرف نه میلاوږي هیڅوک تعالی ضرر نشي در کولای چې ستا رب تعالی تکلیف در نکا هیڅوک تعالی فائدہ نشي در کولای بغیر د اذن د رب نه چې ستا رب تعالی فائدہ در نکا دا یقین اوساته دا ایمان دی بیا ورته چې صدقتا عمر فاروق فرمای بیا مونږ حیران شو چې سوال یم وکړو او تصدیق یم وکړو بیا ورته فرمای یا رسول الله زمونږ استاد موضوع والا ټکی دا دی ورته فرمای اخبرنی عن الاحسان حضور مبارکه وس دریم تپوسر نکوما دا اخلاص څه دی اخلاص احسان نه مراد دلته اخلاص دی اخلاص څه دی ګوره څه عجیبه خبره ورته کړي ورته فرمایي چې اخلاص دی ته ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك نبی علیہ السلام سور دی اخلاص دی ته چې ته داسې عبادت وکړي چې گویا کې ذرب وینما ذرب وینما یعنی داسې عبادت وکړه چې بس رب ته ولاړم او ز خپل رب وینما او بیا ورته فرمایي چې کته وای چې زه رب نه ینما نبی علیہ السلام ورته فرمایي کته رب نه رب خو اسم ستاویني نبی علیہ السلام نو څنګه عبادت کړل چې گویا کې داسې عبادت وکړي چې تو وای چې زه گویا کې رب وینما او کته رب نه ویني فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته رب نه ویني رب خدا یقین ساته چې ما په هر ټیم کې ویني کشبه ورته ولاړم ما ویني که په تنهایی کې ورته ولاړم ما ویني زما رکوع قیام سجدي تسبیح ذکر او اذکار نه خبر دی دا هغه اخلاص نه خبر دی دا هغه نیت نه خبر دی دې ته ویل کېږي دې ته اخلاص ویل کېږي ورته فرمایي بیا عمر فاروق فرمایي چې ورته فرمایي صدقتا تاریخ تیا وې حدیث وګد دی چې کله په اخر کې دا صاحب لاړ نبی علیہ السلام صحابون پوښتنه وکړه دام او پیژان دا څوک عمر فاروق فرمایي چې مونږ ورته فرمایل الله ورسوله اعلم الله دا غیر رسول خپويږي وی چې ماته فرمایل چې دا جبريل علیہ السلام مبارکو دا راغلایو مانه تپوس دل پاره وک چې تاسو په ایمان او په اسلام او په اخلاص باندې پوه شئ پیغمبر علیہ السلام وچ زمونږ استادو په شان ته د خلک یې کنه صحابه په شان تم نه پیغمبر علی السلام صحابیم ناس ته پته نور ته لګي او رسول الله مبارکم ناس ته پته ورته لګي صحابي رسول الله په شان ته نه نو ما او ته بسنګ رسول الله په شان ته صحابي ته پته نه لګي دا څوک دی ورته فرمایي نه چې تاو دا یا رسول الله تا او ستا رب خپويږي ورته دا جبريل علیہ السلام اسلام او ایمان او اخلاص پختنی دی پر وکړه چې تاسو ته پته ولګي نو اخلاص څه دی چې ته د الله داسې عبادت وکړي لګاته شرب ته ګوري او کته چې ما ته رب نخکاری رسول الله فرمایي رب ته په هر وخت کې مخکاری مکړه انسانانو لپاره عبادت ما بربادوي